أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم. محترم مسلمانانو، عزیزانو، طالبانو، په دنیا کې هر یو سړی ترقی غواړي او د انحطاط او تنزل نه بچ کېدل غواړي. هر یو ذی عقل او خيار هغه ترقی غواړي چې زه د نورم په وړاندې لاړ شم او د زوال، انحطاط، بخکته راتلل د دې نه ځان بچ کول غواړي. پرستو د راتلو نه ځان بچ کوي او په وړاندې د تلو کوشش کوي. او په دې کې د دنیا ټول انسانان د هم شریک دي. مختلف قومونه شپه او ورځ په دغه کې لګیا دي، دغه فکر کې لګیا دي، دغه سعی کې لګیا دي. د دې لپاره یې منډه ده چې زه په وړاندې لاړ شم، زما ترقي وشي او په وروسته د راتلو نه بچ شم او زوال او انحطاط نه بچ شم. خو معززو د هر یو څیز ترقي د هغې د ترقۍ میدان او د ترقۍ معیار جدا جدا دی. د هر یو څیز په وړاندې تلل د هغې دپاره اسباب او وسایل دا جدا جدا دي. لکه څنګه د دنیا په څیزونو کې هم د دې مثال شته. په کښتۍ کې یو سړی ناست دی او دی وایي چې زه په وړاندې لاړی نو دا کښتۍ دپاره اوبه په پکار دي چې دا په اوبو کې وي نو هله به دا په مخ کې رفتار کوي، او چې کښتۍ په وچه باندې وي او دی پکې ناست وي نو دی په وړاندې نشي تللی. یو سړی په لارۍ او موټر کې ناست دی او دی په وړاندې تګ غواړي، دی وایي زه دې په مخ کې لاړی نو چې دغه لارۍ او موټر په روډ باندې نه وي، په سړک باندې، بیا دی په وړاندې نشي تللی. چې په شګه او په خټه کې وي نو دی په مخ کې رفتار نشي کولی. څه منځ به لاړ شي بیا او به ایسار شي. په جهاز کې یو سړی ناست دی او دی په وړاندې تلل غواړي نو د هغه دپاره د هوایي اډې نه الوتل ضروري دي او بیا د هغه د رفتار دپاره هوا دا پکار ده. دی په آبادۍ کې په سړک باندې مزل نشي کولی. او که یو سړی وایي چې زه په دغسې په ځمکه باندې دی ځي نو دی په وړاندې نشي تللی، دی ترقي نشي کولی. دې مثال سره به تاسو پوه شوي یئ چې دا هر یو څیز ترقي هغه کیدی شي او هر یو شی په وړاندې زور لګوي، خو دا هر یو څیز د ترقۍ میدان او د ترقۍ معیار هغه جدا جدا دی. د هر یو څیز د ترقۍ معیار او میدان جدا. یو سړی دی هغه میخه ولیده، میخه چې هغه ګوتاوه خوري سهار او ماښام او غټېږي او ښه سربه ده او دی په خپله باندې ټپ دی. نو دی وایي چې زه هم دغسې خوراک وکړم لکه څنګه چې دا کوي، او دی ګوتاوه خوري، واښه خوري، نو دی به بیمار شي او معده به چې کوم دی نو ختمه شي، هغه به کار پرېږدي او یو څو ورځو کې به دننه دننه دی مړ شي. هغه بوس او هغه ګوتاوه کوم چې میخه او غویه خوري نو هغه دی نشي ازمولی. د هغوی د ترقۍ معیار جدا او د انسان د ترقۍ معیار جدا. دی خپل ښه صحت غواړي، د ده دپاره خوراکونه جدا، او حیوانات او ځناور هغوی چې غټېږي او سربېږي نو د هغوی دپاره خوراک جدا. او بله دا چې د غوا او غویي په شان او د سنډا او د میخې په شان غټېدل دا د هغوی ترقي ده. د غویي او د غوا او د میخې او د سنډا ترقي په دې کې ده چې د هغوی په بدن باندې غوښه وخیږي، بس د هغوی ترقي صرف دغه ده. د انسان ترقی او بیا خصوصا د مؤمن مسلمان
د هغه ترقي دا نه ده چې دی لکه د غوا په شان د غوی په شان د سنډه او د میخې په شان غټ شي. د ده ترقي دا په روحاني ترقۍ کې مضمر ده، پټه ده. د بدن غټېدل دا ترقي نه ده، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډېرو احادیثو کې چې په هغې کې څه پته کریم اما بعد من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. صدق الله العظيم. محترمو او عزیزانو طالبانو، بعضی گناهونه داسې دي چې د هغې احساس مونږ ته نه کېږي، او د احساس د نه کېدو مطلب دا دی چې د ګناه کولو په وخت کې د ګناه نه وروسته د ګناه نه وړاندې مونږ په دې نه پوهېږو چې دا ګناه ده، او داسې ګناهونه په معاشره کې ډېر خواره شوي، او د ګناهونو اثر دا وي چې دې سره ظلمت او تیارې راځي، او اسلامي معاشره دې سره انتهایی کمزوري کېږي. د مسلمانانو کثرت او شمیر او تعداد نن سبا ډیر زیات دی، او مختلف سوچونه دي او نظریات دي چې څنګه به دا مسلمانان مضبوط شي. څوک د مال په لحاظ سره کوشش کوي، څوک اجتماعي تحریکات، څوک څه کوي، څوک څه کوي، څو پورې چې انفرادي طور سره هر یو کس د ګناه نه ځان یې ساتلی، دومره پورې دا کمزورتیا نه لرې کېږي. 15 سپاره کې قرآن کریم کې د بني اسرائیل په باره کې الله جل شانو فرمایي لتفسدن فی الارض مرتين ولتعلن علوا کبیرا. 2 ځله به تاسو په ځمکه کې فساد خوروئ، فساد د معصیت په شکل کې، د فسق و فجور په شکل کې، د ګناه په شکل کې، او په تاسو باندې به د الله جل شانو یو بنده هغه کافر ولې نه وي، هغه به مسلط شي او تاسو ته به غټ نقصان راورسوي، او دې پورې به هغه نقصان راورسوي چې بیت المقدس هغه به م لوټي لوټي کړي. دا د څه د وجې؟ دا معاشرتي فساد او انفرادي فساد د هغې د وجې. زمونږ په معاشره کې نن سبا یو عامه ګناه ده چې ما ستاسو په وړاندې کوم آیت د قرآن کریم ولوستو، الله جل شانه د دغه ګناه ذکر په هغې کې کوي، او مونږ دا ګناه ډېره زیاته معمولي ګڼو. په دې کې دنیادار خلک خو لا پرېږده، عام اهل علم طبقه هغه هم په دې کې اکثر مبتلا وي، او هغه دی غیبت. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ولا یغتب بعضکم بعضا، په تاسو کې د بعضې کسان د نورو بعضو غیبت نه کوي. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، تاسو کې یو کس دا خوښوي چې د خپل رور مسلمان مړ چې هغه مړ وي د هغه غوښې وخوري، فکرهتموه، دا تاسو نه خوښوئ. قرآن کریم کې د دې د شناعت لپاره او د دغه ګناه د قباحت لپاره دغه کافي ده چې الله جل شانه د غیبت کولو په باره کې فرمایي دا داسې ده لکه یو سړی د یو انسان غوښې خوري. انسان آدم خور ورته وایي چې څوک د انسان غوښې خوري، او دا یو انسان هم بیا عام انسان نه وي، دا څوک وي؟ دا د مسلمان رور وي،
او ورورم بیا ژوندی نه مړ، د مړ ورور غوښې خوړل او د هغې تصور کول دا ګرانه خبره ده. تاسو سوچ وکئ لږ ساعت دپاره چې یو سړی زه مثلا یو مسلمان رور دی زما او هغه مړ دی او د هغه غوښې زه خورم لګې، نو دا سوچ او تصور هم سړی نشي کولی. الله جل شانه فرمایي دا غیبت خو داسې شنی او قبیح دی لکه د مړ رور غوښې خوړل. د دې د ګناه لپاره دغه بس ده. بعضې خلک دا وایي چې دا غیبت دومره غټه ګناه نه ده، لکه څنګه چې الله جل شانه د شراب نه منع فرمایلی، د زنا نه منع فرمایلی، د سود نه منع فرمایلی، دغسې غیبت ګناه کبیره ده، وړه ګناه نه ده. قرآن کریم کې نص قطعی او صریح کې د هغې ممانعات راغلی دی، ولا یغتب بعضکم بعضا. نو بیا دا کبیره ګناه څنګه نشو؟ غیبت څه ته ویلی کېږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل حدیث مبارک کې د غیبت وضاحت کړی. دا حدیث مبارک په ترمذی ثانی کې دی. یو کس رالو او هغه پیغمبر علیه السلام ته ووایي چې یا رسول الله زه یو کس ته غیبت څه ته ویلی کېږي؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل ذکرک اخاک بما یکره، ته د خپل مسلمان رور تذکره کې او د هغه داسې یو فعل ذکر کې چې دا هغه نه خوښوي چې د دې ذکر د چا په وړاندې وشي، هغه د هغې نه نفرت کوي او خوښوي یې نه، په هغه باندې بد لیدی شي. دغه کس ورته وایي چې یا رسول الله زه چې د هغه کوم ذکر کوم که چېرې هغه شی او هغه خوی خصلت او هغه عمل په هغه کې موجود وي، نو بیا پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې په هغه کې موجود وي خو دغه غیبت دی، او که په هغه کې نه وي فقط بهته، نو دا خو بیا تا په هغه باندې بهتان لګولو چې د هغې ګناه بیا ډبل شي. یو د په شیشه د هغه باره کې خبرې وکړي، هغه ته د اذیت او نقصان رسولو، او بل د په هغه باندې الزام ولګولو، الزام یو څیز په هغه کې نشته دی او تا د هغه متعلق خبرې وکړي، نو دا خو بهتان دی او د دې بیا د هغې نه هم سخته د ګناه. نو غیبت ویلی کېږي د ته چې هغه فعل په هغه کې موجود وي، هغه ګناه په هغه کې وي. دې نه معلومه شوه چې د یو ګناهګار سړي ذکر کول، د هغه د ګناه تذکره کول، او چې ګناه یې داسې وي چې هغه متعدي نه وي، مثلا خلکو ته ایذا او ضرر نه رسېږي په هغې باندې، او عام نه ده خوره شوي په معاشره کې، او هغه په خپله د هغې پرچار نه کوي او د هغې شهرت نه کوي، نو د داسې فاسق ذکر کول، د هغه د ګناه تذکره کول، دا هم په غیبت کې راځي. بعضې کسان دا وایي چې وایي زه مړه چې منې کې د غیبت نه، وایي زه خو دا خبره د هغه په وړاندې هم کولی شم، د هغه مخامخ او چې هغه ناست نو هم دا کولی شم. نو زما عزتمندو دغه غیبت دی. که یو سړی د خپل ضعف او د کمزورتیا د وجې نه هغه تا ته کش نشي کولی او تا منع کولی نشي، نو د دې سره دا خو نه ده لازمه چې د غیبت نه دی، د غیبت نه ووته. هغه غریب هغه بد ګڼي په دې باندې، د دې نه نفرت کوي، ته د هغه تذکره په دې انداز باندې کوې، د هغه په وړاندې کوې او هغه ته نفرت کوي او هغه کراهت محسوسوي او ته یې کوې، دغه ته ویلی کېږي غیبت. که چېرې په شیشه د هغه ذکر وکړي، نو د مسلمان رور تذکره کول، د هغه پټ پناه چې د هغه په وړاندې نه وي، داسې ذکر د هغه کول چې هغه که چېرې مخامخ وی نو په هغه به دا خبره بده لګېده، دې ته ویلی کېږي غیبت. زما عزتمندو د غیبت قباحت او غیبت څومره لویه ګناه ده، د دې اندازه تاسو دې نه ولګوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په شپه د معراج باندې کله تلو، حضرت انس رضی الله عنه فرمایي پیغمبر علیه السلام په یو قوم باندې تیر شو، هغې کې څه ښځې څه سړي هغوی لګیا دي او د هغوی د لاسو نوکونه د تانبې دي، د تانبې نوکونه یې دي لوی لوی، او لګیا دي په خپل ځان باندې او د خپل مخ نه غوښې په هغې باندې شوکوي، او مخونو نه یې وینې بهیږي او بس کوي نه په هغې باندې لګیا دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبریل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا خلک څوک دی؟ حضرت جبریل علیه السلام ورته وفرمایل چې دا هغه خلک دی چې خپل رونو خویندو غوښې به په دنیا کې خوړي، یعنې غیبت یې کولو، دی اوس په دغه سزا کې مبتلا دي او دا به تر ابده پورې په دې سزا کې مبتلا وي قیامته پورې. دا څومره غټه ګناه ده. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه هغه دوه زنانه داسې وې
چې هغوی روژه نیولې وه نو بیا ناستې وې خبرې اترې کولې ګپ شپې لګولو او بیا بحث یې کولو نو په هغې کې پردی بحث را پرېوتو. زنانه په دې کې اکثر مبتلا کېږي په غیبت کې. پردی بحث را واچولو او په هغې کې غیبت شروع کړو. د هغې غیبت د وجې نه هغوی ته تنده ولګېده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کیدای شي په ذریعه د وحی معلومه شوي وي. پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې دا ښځې دلته راولئ. چې کله هغه راوستې شوې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو لوښی راوغوستو او بیا وفرمایل هغې ښځو ته یې ووایي چې تاسو دا خپلې ګوتې تالو ته دننه کوئ او په دې کې الټۍ وکئ. هغه یوې پکې الټۍ وکړي نو په هغې کې وینه راله او داسې د وینې ډکرې پکې رالی په هغې کې را پرېوتې نیمه کاسه د هغې نه ډکه شوه. بیا بلې ته ووایي چې اوس ته الټۍ وکړه هغې پکې الټۍ وکړي قی وکړل نو هغې مو هماغه شان وینه او ډکرې د وینې را پرېوتې په هغه لوښي کې غټه کاسه وه هغه ډکه شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تاسو روژه نیولې وه او د الله جل شانه د حلال رزق نه مه ځان ساتلی و. د الله پاک حلال رزق مه په ځان باندې بند کړی. په روژه کې حلال رزق حرام شي روټۍ نشي خوړی بل یو میوه دانه نشي خوړی او به نشي څکلی دا حلال دي د روژې نه علاوه. تاسو په ځان باندې حلال اشیا دا بند کړي خو حرام څیزونه چې هغه د روژې نه علاوه هم په تاسو باندې حرام دي مثلا د مسلمان رور خور غوښې خوړل په هغې کې تاسو لګیا وئ د روژې په حالت کې ما خوړې دا هغه غیبت ته چې کوم تاسو د مسلمانانو رونو خویندو غیبت کولو د هغې غوښې مو خوړلې دي نو دا د هغې د وجې نه تاسو په دې تنده کې مبتلا شوي. دا الله جل شانو خول هغه مثالي صورت د هغې په دنیا کې الله پاک خولو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس باندې خلکو ته. قرآن پاک کې خو الله پاک اسم فرمایي زمونږ د سترګې حس دا که ویني او که نه ویني چې الله جل شانو فرمایي نو الله پاک خو قادر ذات دی او حکیم دی او د هغه قول چې کوم دی نو هغه غلط کیدی نشي. هغه فرمایي چې کوم یو سړی غیبت کوي ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا نو آیا دی دا خوښوي چې دی د یو ورور د هغه غوښې چې هغه مړ وي هغه وخوري نو دا هغه دي. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس باندې الله جل شانه د امت دپاره عبرت پرې خو موږ دپاره او د هغه زمانې خلکو ته یې وښوله چې وګورئ د دې سزا دا ده په دنیا کې. زما عزتمنو دا غیبت دومره قبیح شی دی چې زنا څومره غټه ګناه ده. زنا او حدیث مبارک کې راځي چې دا د زنا نه هم زیات ابتر دی. د زنا سزا په خپل ځای باندې ده ډېره لویه ګناه ده او د دې غټوالی د زنا نه ولې ذکر کړی دی ځکه چې د زنا تعلق د انسان د خپل نفس او د ذات سره دی او د غیبت تعلق د بل مسلمان د دل آزارۍ سره دی. او زنا چې الله جل شانه ته اجاړي او توبه وباسي نو الله پاک به دې معاف کړي. او غیبت چې هغه کې نو صرف الله جل شانه ته توبه استو سره نه معاف کیږي تر څو چې هغه مسلمان رور نه د چا چې تا غیبت کړی د هغه نه معافي نه اغوستې هغه نه معافي وغواړي ځکه چې دا د هغه حق تلفي ده او د ګناه نه د توبې استو طریقه دا ده که چېرې دا حق العبد وي د بنده حق وي نو د الله پاک نه د توبې استو سره سره به د هغې بنده نه معافي وغواړي یا به ورته خپل حق واپس کړي نو هله معاف کېږي. د چا د ملا مال غلا کړی او تا سره هغه مال شته دی او ته وایې زه توبه وباسم بس دی نو هغه به واپس کړې. سود دې اخیستی و نو چې ته وایې زه بس دی پرېږدم دا نو دا به واپس کړې. غلا دې کړې وه او هغه څیز تا سره شته دی ته وایې زه دا پرېږدم نو دا به واپس کړې او دې سره به د الله جل شانه نه معافي وغواړي ځکه چې دا د هغه نافرماني ده او معصیت دی ګناه ده. نو د الله پاک حق تلفي دې کړي د هغه نه به توبه وباسي معافي به وغواړي او د بنده حق تلفي دې کړي د هغه نه معافي وغواړي یا ته به هغه ته خپل حق واپس کړي نو ځکه نو دا لویه او عظیمه ګناه ده. یو تابعي دی ربیعي رضی الله عنه دغه حضرت ربیعي رضی الله عنه فرمایي یو ځل یو مجلس کې زه کېناستم په هغه مجلس کې خبرې اترې کېدې او هغه خلکو غیبت شروع کړو. زه د هغې مجلس نه راپاڅېدم زه ترې را روان شم څه وخت پس بیا لاړم ما وی چې هغه بحث به ختم شوی هغه خبرې ختمې شوې وې نو بیا کېناستم پکې چې بیا کېناستم نو بیا چا پسې غیبت شروع شو. په دغه موقع باندې زه پانسېدم ناست پاتې شم
او بیا تر دې چې ډومبې خو ما هغه غیبت اورېدو او بیا زه په خپله په غیبت کې مبتلا شم. یو دوه ټکي زما د خولې نه هم د چا په باره کې ووتل. یو ګناه بلې ګناه ته دعوت ورکوي. کله چې انسان یو ګناه وکړي که هغه وړه ګناه ولې نه وي دا په زړه کې تیاره او ظلمت پیدا کړي. او کله چې د انسان په زړه کې یو ځل تیاره پیدا شو دی بیا بله ګناه کوي بیا بله ګناه کوي بیا بله ګناه کوي په ګناه د پاسه ګناه ان تر دې چې سړی توبه نه وباسي او سوچ نه کوي چې دا زه څه کوم او دی ویښېږي نه د غفلت نه نو کله دی په کفر او په شرک کې مبتلا شي او بیا د دنیا ټولې لانجې په ده باندې ګډې وډې شوي دی د ځان نه خبر نه. نو چې کله کېناسته ړومبې هغه راتلل دا یې ښه نو او چې کله رالو بیا اورېدل د غیبت دا د هغې نه لویه وه او چې کله غیبت واورېدو نو بیا په خپله مبتلا کېدل کول د غیبت دا د هغې نه لویه وه بیا په هغې کې مبتلا شو. دی وایي یو دوه خبرې زما نه هم د چا د غیبت په باره کې وتې د خولې نه. هغه مجلس ختم شو زه بیا کور ته رالم. کور ته چې کله رالم د شپې سملاستم اوده شومه نو خوب وینم. په خوب کې یو سړی دی تک تور رنګ دی سیافام او دغه سړی یو پتنوس یې داسې راوړو په هغې کې غوښې دي او هغه غوښې د خنزیر دي د هغې نه سوړ بوی ځي د خنزیر غوښې دي. ما ته وایي چې دا واله وخوره. ما ورته وایي چې دا خو د خنزیر غوښه ده خنزیر خو حرام دی دا زه نه خورم. وی ما ته وایي چې دا به ته خامخا خورې. ما بیا د هغې نه لاس مې داسې کول مخ مې تېړولو هغه ما ته وایي چې نه دا به خورې او په زور به یې در باندې خورم. تا غیبت کولو نو د رور خپل غوښې دې خوړې او زدا نه خورې هغه هم حرامې وي دا هم حرامې دي او هغه د مسلمان رور غوښې خوړلو دا د ځناور د خنزیر غوښې خوړل دي. ما وایي ډېر زیات نه کول هغه راته د غوښې پوټي به یې راغشتل په دې خوله کې به ما ته رانه ایستل په زور او ما ته ځان نه شو خلاصولی. یو دوه پوټي ما ته په خوله کې رانه ایستل بیا زه په هغې سره راویښ شوم. چې کله راویښ شوم نو د هغې خوند او د هغې ګنده بوی او د هغې هغه سوړ بوی او بد بوی ما په خوله کې محسوسوله او بیا چې ما کومه یو نوړۍ خولې ته کوله خوراک مې خوړو نو د هغې هغه زهر او هغه ګند زما په خوله کې به محسوسېدو. 13 ورځو پورې وایي د هغې اثر ما په خوله کې محسوسولو 13 ورځو پورې. 13 ورځو نه وروسته بیا د هغې اثر ورو ختم شو بیا زه نه پوهېدم. دا الله جل شانو دته خول. تاسو وایي چې ما خو غیبت کړی به وي او ما سره خو داسې چېرته نه دي شوي. الله جل شانو هغه بندګان چې هغوی د ګناه نه ځان ساتي نو دغه ازمودي الله پاک هغوی ته ښیي. هر چاته نه یو سړی دی هغه پکې شپه ورځ مبتلا دی هغه پکې ککړ پروت دی بوخت. دغه د هغه دپاره د یارې مقام دی سخته د یارې خبر ده چې دی په ګناه د پاسه ګناه کوي او د هغې احساس ته نه کېږي. زما عزتمنو د غیبت نه د بچ کېدو لپاره په دې کې مبتلا ګڼ کسان دي تقریبا هر یو کس. او دا تاسو واورېدل چې وړه ګناه نه ده دا د سود په شان د شرابو په شان د زنا په شان د دروغو په شان دا حرامه ده لویه ګناه ده. قرآن پاک په دې باندې تصریح کړې ده. د دې نه د بچ کېدو طریقه څه ده؟ د بچ کېدو طریقه یې دا ده چې ړومبی خو پوهېږي چې دا مجلس دې ته زه ځم او په دې کې زه په غیبت کې مبتلا کېږم نو د هغې نه یوازې ښې هغه مجلس ته مه ځه. کوم سړی چې مجلس د شر ته لاړ شي جلیس السو بد ملګری د هغه سره کینی او د هغه په مجلس کې دی کینی د هغې نه دی یوازې ښه دی. یوازې کینه تلاوت کوه ذکر کوه درود شریف وایه خوب وکړه د هغې نه بهتر دا ده. خو غیبت کول او مجلس کې کېناستل چې په هغې کې د غیبت یرې وي هغې کې مه کېنه. ړومبی چې ته پوهېږي چې په دې مجلس کې زه په غیبت کې کېنم او کېدی شي چې موږ په غیبت کې مبتلا شو نو هغه مجلس کې مه کېنو. دویم چې کله یو مجلس کې کېناستی انسان دی او دی به خامخا د بل یو انسان سره کینی او د تعلق او وخت په دې باندې تېرېږي چې د چا سره تعلق وي انسي وي محبتي وي تعلقي وي او د چا سره کار پیښېږي د هغه سره کینی. نو چې کله کېناستې نو بیا خپل ذکر کوه پردی ذکر مه کوه. مولانا تھانوي رحمه الله فرمایي که چېرې انسان پردی ذکر کوي او د هغه تعریف هم کې د سر نه تر اخره پورې نو په دې تعریف کې به خامخا شیطان ستا په جو باندې داسې یو خبره جاري کوي چې په هغې کې به د هغه بد وي. ته به وایې چې ډېر ښه سړی دی خو دا یو خو پکې شته چې دا دې ووایي چې دا خو پکې شته دغه غیبت کې راله د دې فایده څه شوه چې دا ذکر وکړو دا هماغه غیبت دی. تعریف د کولو ناڅاپه د یو خبره نه خبرې دي د هغه
تعریف کې او کې مدح کې، او یو د هغه مذمت کې بیان که دغه ته ویلی کېږي غیبت. نو چې کله په مجلس کې کښېني نو په هغې کې خپلې خبرې کول پکار دي، او د بل بحث که د هغه تعریف هم وي نو دا کول نه دي پکار، د هغې نه ځان ساتل پکار دي. خپل عیوب د انسان ډېر زیات دي، په هغې باندې د نظر واچئ. کله چې یو سړی خپل نقصانات او خپل خامۍ او خپل عیوبو ته ګوري نو د بل عیوب به ورته نه ښکاري، او که چېرې دی د خپل عیوبو نه سترګې پټې کړي نو بیا یې په خلکو باندې نظر وي، د خلکو هغه به لټوي، خپل به ورته پته نه لګي، دې سړي ته د توبې توفیق هم نه میلاوي. نو دویم دا چې بحث په هغې کې د چا کول نه دي پکار. دریم دا که چېرې مثلا بل چا غیبت شروع کو ته خو مه کوه، بل چا غیبت شروع کو نو بیا هغه ته ووایه چې دا غیبت دی دا مه کوه، په ښه طریقې سره هغه سړی منې کړه، ورته وایه چې ګوره الله پاک منع فرمایلي ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع فرمایي، داسې مه کوه. که چېرې داسې دې وس نه رسېږي نو بیا د هغه خبره پرېږه په منځ کې او بل یو بحث شروع کړه. او داسې کیدی شي دا ډېره اسانه ده، هغه خبره کوي د چا متعلق غیبت کوي نو بیا فوراً د هغه بحث په دې منځ کې پرېږه، بل یو خبره داسې منځ ته راواچو چې هغه د چا غیبت نه وي. او چې کله دا هم نشي کولی، ځکه چې دا غیبت ویل نه صرف ګناه نه ده، غیبت ویل هم ګناه ده، غیبت اورېدل هم ګناه ده. کوم یو سړی چې غیبت کوي نو دا هم په ګناه کې مبتلا دی، او کوم یو سړی چې په خپله نه کوي دی وایي چې زما په زبرګۍ کې فرق راځي، خو چې بل څوک کوي دته خوند ورکوي او لذت محسوسوي د چا په باره کې لګیا دی، نو دغه په خپله باندې مستقله ګناه ده. چې کله داسې هم نشي کولی چې د هغه خبره پرې کړي نو بیا د هغې مجلس نه راپاسه، په راپاسېدو باندې خو تا ته څوک څه نه وایي، څوک دې وژني نه، ستا خپل ځان دی، په خپل نفس باندې د اختیار دی. هغه مجلس پرېږده که هغه کې سړیتوب وي او هغه انسان وي په سر کې مازغه وي نو هغه به وایي دا سړی ولې پاسېدو، دا ما پردی خبرې کولې او غیبت مې کولو ځکه پاسېدو. نو دا د غیبت نه د بچ کېدو دپاره داسې کول پکار دي، دا طریقې دي. او که یو سړی په غیبت کې مبتلا شو، مثلا وشو غیبت د هغه نه، د هغې بیا څه طریقه ده. ړومبې خو چې کله په غیبت کې مبتلا شي، غیبت د نه شوی دی مثلا تیر وخت کې، او ته وایې آینده دپاره به زه نه کوم، خو چې دا کوم شوی دی دې څه وکړم؟ یو د الله جل شانه نه توبه ایستل پکار دی. هر یو ګناه د هغې د وینځلو مؤثر علاج دا دی چې د هغې نه توبه وباسي، چې په تیر وخت کړي کار باندې پښیمانه یم یا الله، آینده دپاره به دا نه کوم، او اوس دغه وخت کې د عمل دا ګناه پرېښي ده او د الله پاک نه توبه وباسي چې بیا دپاره به یې نه کوم. یو دویم دا چې د الله جل شانه نه دعا کوي، یا الله ما عزم کړی دی، ما اراده کړې ده چې زه به دا غیبت نه کوم، او اوسه پورې په دې کې مبتلا یم، خو بیا دپاره زه د نه کولو عزم کوم، ته ما ته توفیق راکړي او ما د دې غیبت نه بچ کړي. دویم دا. دریم چې د چا غیبت دې کړی دی هغه سړی که چېرې ژوندی وي هغه ته لاړ شه او د هغه نه معافي وغواړه، ځکه چې د انسان حق دی، دا تا د یو بنده حق ضایع کړی دی، او د هغه حق تلفي په دې شکل باندې کېږي چې هغه ته لاړ شي خپل حق واپس کړي، نو دا واپس کېږي خو نه. نو د دې صورت د معافۍ نه علاوه بل یو نشته. حدیث مبارک کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ورځ د قیامت باندې به په پل صراط باندې یو سړی رواني، دی به نیک وي، دی به دیندار وي، دی به متقي وي، دی به تقوادار وي، دی به مونځونه کړي، روجې به نیولي، چې په پل صراط باندې تېرېږي نو چې نیمې ته ورشي نو دی به ایثار کړی شي، هغه به فرښتې ایثار کړي چې ته مخکې نه شې تللی، دی به وایي چې څه وکړم، ورته به وایي چې تا غیبت کړی دی، د هغې سره څه وکړم، د هغې کفاره ورکړه، د هغې کفاره چې د څو پورې نی ورکړي تر هغې پورې په دې پل باندې تېرېدی نه شي. بیا به هغه تپوس کوي چې کفاره یې څه ده، نو فرښتې به ورته وایي چې هغه کس چې د چا غیبت یې کړی دی لاړ شه هغه نه معافي وغواړه. اوس په میدان د حشر کې هغه سړی لټول او هغه سره راتلل او بیا د هغه نه معافي غوښتل، او والله اعلم چې هغه دې معاف کوي او که نه معاف کوي هغه ټایم کې، دا څومره سخته ورځ ده. نو بهتر دا ده چې په دې دنیا کې یو سړی وایي چې زما د سره تلل او د نه معافي غوښتل، دې سړي نه به زه معافي غواړم، نو دی دې دا سوچو کړي چې په پل صراط باندې زه ولاړ یم او هلته نه ما څوک واپس کوي، او بیا راته وایي چې لاړ شه د هغه کس نه اوس معافي وغواړه، او دا معافي به د چا په وړاندې وي؟ دلته یې ته یوازې غوښتی شئ، هلته به ستا خپل خپلوان او ټول مسلمانان او انبیاء کرام او د الله جل شانو په مخ کې به د هغه نه معافي غواړي. بیا څومره ذلت دی، رسوایي ده. نو دلته چې کله ترې نه معافي وغواړي هغه ته معاف کړي، او بیا د یو مسلمان دپاره نبي کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې راځي چې مثلا ستا چا قصور کړی دی او چا جرم کړی دی ستا، او هغه کس تا ته معافۍ غوښتو دپاره رالو، نو بیا به معاف کړې، هغه درګذر به کړې هغه ته. نو هغه مسلمان ته د دې صفته ده چې کله ته لاړې تا ورته وایي چې ما معاف کړه، نو هغه به تا معاف کړي،
او که ته بیا هغه ته ځې راځې ته ورته ما معاف که تا نه معاف کړې نو کیدای شي چې الله جل شانه دې معاف کړي ځکه چې تا خپل کار وکړو. بل دا چې یو سړی دی مثلا د هغه ته غیبت کړې هغه شته نه هغه وفات شوی دی یا هغه لرې دی یا هغه داسې ځای کې دی چې تا ته پته نه لګېږي چې دغه وخت کې هغه کوم ځای کې دی نو د الله جل شانه نه د هغه دپاره د بخښنې دعا غوښتل چې یا الله ما د ده کوم غیبت کړی دی د هغې په عوض کې ته د دې سړي مغفرت نصیب کړي او د هغه تله د میزان د نیکیو نه درنه کې وډکی کړي. الله جل شانه ستا په اعمالو کې دې سره کمی نه راولي یاد ساته تا ته به الله جل شانه د دې په عوض کې نور ډېر درکړي او د هغه کس دپاره دعا وکړه نو الله پاک به ستا له طرف نه هغه بنده راضي کړي. نو زما عزتمنو بعضې ګناهونه داسې وي چې د هغې احساس سړي ته نه کېږي او په معاشره کې هغه ګناهونه وي او د هغې نحوست زمونږ په کورونو کې زمونږ په کاروبار کې زمونږ په بدنونو کې او په ټول ملک او په ټوله دنیا باندې اجتماعي طور سره د هغې اثر پروزي خو موږ د هغې احساس نه کوو موږ ته هغه غټه ګناه نه ښکاري وړه ګناه راته ښکاري. نو قرآن پاک ته وګورئ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم احادیث ته وګورئ د دې دو څومره قباحت او شناعت بیان شوی تر اوسه پورې د طالبانو تارس قوم خصوصا او دا نور چې څومره بهرني عوام ناست دي عموما چې تر اوسه پورې مثلا څه نه شوي د هغې په اخلاص سره توبه وباسي. په معاشره کې چې څومره فساد نن سبا راځي نو د دې ګناه د وجې نه راځي دا څومره چې بدي راځي دشمني راځي بغض و عداوت راځي د دې د وجې نه پیښیږي. او بل دا چې یو سړی کله د بل په غوښو کې لګیا شي نو بیا د خپل ځان ته نشي وزګارېدی. الله جل شانه دې موږ ته د دې نه د بچ کېدو توفیق راکړي.